دې ټول واوري چې هر شی به خدای پاک په قیامت کې معاف کړي. الله به دوس سړی نه معاف کوي. دوس هغې ته وایي چې د چا ښځه بربنډه ګرځي. شکر دی ما پسې په جومات کې دوسان مونځ نه کوي. تقریر کې مې ویلي دي چې د چا ښځه په صدر کې په ارباب روډ باندې بوی کټ سر جوړی دوس ته په بجلیګر مولا پسې مونځ نه کوي. اوس نه راځي دا تیریږي بله چې زه پرې راوځم نو راځي ازما چې زما لاس چا نیولی نه ما زه ورته ای بي واورئ تباه بشئ. والله که نم منځونه خدای قبلوي، والله که نم خیراتونه خدای قبلوي، والله که نم خدای مړي بخي. څومره چې دې وخت کې مړه کېږي ټول د سپي په مرګ مرداري ټول. یو شی بل دی نن د غرور په بانګ باندې مشرف هم ناست دی او څه وایي مې داسې پېژنئ چې داسې کوتک به در کې ومنډم دا ګوته یې داسې کړې ده وایي یعنې ټول به دغه کم. تاسو پوه شئ ما وایي چې صدر صاحب صدر ایوب هم ځان ته مای ویلیو کم ځای ته لاړو. یحیی خان هم ځان ته مای ویلیو فوج جرنیلو کم ځای ته لاړو. راشي دغه ځای کې پروت دی که وایي چې اوس زه در سره لاړ شم او قبر ته مله بوزم دې ځای کې پروت دی. بوټو صاحب هم ویلیو چې یہ کرسی بڑی مضبوط ہے اور میں میجارٹی. ما ورته د شپې په 2 بجے ہوئے کہ پرائم منسٹر صاحب ما تو وہی آپ کی یہ مفتی محمود کیا چاہتے ہیں؟ ملاب غرور کے بام پہ بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے جیل میں پڑے ہیں تو آپ بھی کچھ تھوڑے سے نیچے اتر آئیں تو بات بن جائے گی. نما تو وہی چیز میں مغرور ہوں غصہ سو رہا تھا. میں پرائم منسٹر صاحب سر کا امن مانگتا ہوں غصہ نہ کریں. غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس سے ہو جاتا ہے. غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس سے ہو جاتا ہے. ماں تو وہی چیز کی کیا مثال ہے؟ چاچا تا سره خبره وکړه یو پړک ووهه چې د شلپ آواز اورم بند کړه ما پرې دې لاره نو پولیس والا حضراتو ته وایم چې د دې ټوپک په دې کونه داسې ووهه یو پکې ووهه. ملاب غرور کے بام پہ بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے جیل میں پڑے ہیں تو آپ بھی کچھ تھوڑے سے نیچے اترائیں تو بات بن جائے گی. میں تو وہی میں مغرور ہوں. مال غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس سے ہو جاتا ہے. وہ چیز کی کیا مثال ہے؟ مال آپ نے اس دن اسمبلی میں جو تقریر کی کہ میری میجارٹی ہے اور یہ کرسی بڑی مضبوط ہے. میں نے کہا حضرت میجارٹی بھی رہے گی اور کرسی بھی رہے گی اور آپ نہیں ہوں. 10 ماں تو وہی آپ کی اس بات نے تو میرے دل کو اپیل کی. مولانا صاحب میں سنا کرتا تھا آپ کے متعلق کہ یہ بہت باغ و بہار آدمی ہے. کیا میں آپ کو اپنا ایڈوائزر نہ بناؤں؟ ابھی آرڈر کرتا ہوں. مالک شعر سن لے. اپنے قدموں میں جگہ دو تو یہ سمجھوں گا میں، اپنے قدموں میں جگہ دو تو یہ سمجھوں گا میں، مجھ کو بخش دیا تخت سلیمان تو نے. پرائم منسٹر صاحب آپ مجھے اپنا اردلی بھی رکھیں گے تو اس کو میں تخت سلیمان سمجھوں گا لیکن ابھی نہیں. ابھی تو میں امیر مقرر ہوا ہوں آپ اور مفتی محمود کے درمیان اور امانت میں خیانت کرنا مسلمان کا شیوا نہیں. نما تو وہی گڈ مولانا صاحب مجھے تو آپ نے اپنا مرید بنا لیا. د جیل نبی یوسف نامه وا پولیس ایسائی ہو پانسی گاٹ کی پی باندې ډیوټي او د دې پخا غلامو التنا چراتلو په چټای نو ورته ویلو چې بيدګر مولا ته زما سلام وایا چې ستا خبره مې نه و منلې دا انجام نشي. نو مې ټکه مکوا مې والا ټول لاړ ضیاء الله کو اسلام کا آغاز دیر کے پہاڑوں سے ہوگا اور اسلام کا آغاز خیبر کے پہاڑوں سے ہوگا. دروغ وي ما یو خبر وکړه چې کله غویانو گاڑی کې د کوئی کاف نام اسلام را روان و مصبر را رسیدلې نو تر اوسه هغه اسلام را نه په سوارلس کاله کې تاسو خیال راغی اسلام پورې ټوکی کولی په اسمان کې ټوکړي شو کنه په اسمان کې ټوکړي. زما عزیزانو نواز شریف ویلې باری مینډک ما مینډک نه ویلو ما مینډک پیژنې چینډک ته وایي. نو ما ویلو چې دا باری مینډک والا نو اوم سیکرټری راته ټلیفون وکړو چې یا دا باری مینډک مو وایه لږ گزاره کوه. منځه څه خبر یم چې تاسو مینډک نه وایئ
ویل مینډک نه دی مینډیټ دی مال نزا انګریزي نه پوهېږم که نه آی ډونټ نو انګلیش خیالم راغی انجام مو کتو بې نظیرې بم سرې شونډې نری غاړه زما یو خپل زوی لور دغه را لېږلو یې کې ویل ټي وي زما یو خپل ته ټلویزیون ته را لېږلی و زوی نو هغه چې پکې چېرته بېنظیرې تقریر کتلی دی نو زه اختر مونځ ته تللی وم نو څه به مې ویلي نو ما ته راغی ما ته وایي چې ویل کیا په دا ویړ کې ډېر باد مایا اپریدای ژبه کې راته وایي په دې ویړ کې پسې ډېر باد مایا خلا چې هسې په ډکډکي کې وګورم چې زړه مې خاطره دې خوشحال ما له بیا به نه یم چې پام کړه چې دې ویړ کې پسې بیا باد ونه یې زه یې زور ځوان کړم چېرته لاړه هغې سره هم باري مینډیټ وکړه مشرف صاحب ته به کوم خوا دی نن په دنیا بش نن تیزونه پې لګېدلي په بش تیزونه لګېدلي دي اسامه یې دلته دی اسامه هلته دی اسامه ستا په کونه کې اسامه دلته دی اسامه یو اسامه بوډا سړی د یو اسامه نه نن تمام کفر ملکونه په خطره کې دي که نه دي وزیرستان کې نه چې په افغانستان کې وګرځي نشته اسامه هغه ملایکه ده چې کومه بدر ته نازله وه هغه د کافر نه سر پرې کوي او اسامه پته به نه لګي اسامه نشته اسامه نشته دهشتګردي او دهشتګردي او دهشتګردي ولې دهشتګرد سي دا څومره کیسې چې په وطن کې کېږي د غربت د وجې کېږي او یا الله دې هغه قوم اسمان ته وخیجئ چې په کوم قوم کې جناب محمد رسول الله پیدا دی نن وګورئ په عراق کې او په فلسطین کې خودکش حملې کوي جنکۍ د 22 کال هلکان نن په عراق کې خودکش حملې کوي هغه عرب اوس مې ضمیر ومنله چې واقعي الله په داسې قوم کې محمد رسول الله پیدا کړی دی چې په دنیا کې څوک خودکش حمله نشي کولی د 14 کالو جینۍ او په یهودو ورځاو ځان پورې بمونه تړه دا د الله عظیم قهر دی چې نن په کفارو نازل دی الله دې امریکا سره د ملګرو تباه او انشاءالله انجام به د امریکې داسې ګورئ لکه څنګه انجام چې د روس شو دا کابل کې طالبان نه دي نامې مالی طالبان نه دي 15,000 ملایکې بدر ته راغلي او واپس نه دي تللي هغه د کابل په دې غرونو کې ناست کابل کې وګوره کرکرځی استاد کرکرځي ته وګوره په ګرمۍ کې انچوغا شو مونږ په یو کمیس کې نه شوټینګ دی چوغا یې په ځان اچولي او خوله یې ټینګه نیولي تاسو خیال را انجام به ګورئ د کفارو خو که مونږ چې د فاطمې او د عایشې ایمان راغی زمونږ ښځو کې او زمونږ بچو کې او زمونږ په ځان کې د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علي ایمان راغی هغه کور ته د غلا نه یره ای چې د کوم کور څوکیدار ویښي که زه الله خپل محافظ وګڼم ما ته هېڅ یره نشته هېڅ والي قندار ما ته ټلیفون کړی یو ځلې د طالبانو حکومت په وخت کې ما ورته ویل سوال دی ما ته ویل تا غوندې سړي ته دا پوښتنه نه ده پکار چې سوال دی ما ولې ویل زمونږ څوکیدار الله دی بېغمه اوده کېږو بېغمه ویښېږو مرګ زمونږ مقدر دی په دعا کوه چې په هغه مرګ مړ شو چې کوم مرګ په کربلا کې خدای خاندان رسول ته نصیب کړی نن ورشئ هغه عرب چې کوم خښ د قبرونو نه د خوشبویانو شغلې راوځي شغلې تاسو به بیا ګورئ بیا به ګورئ چې الله به د امریکې غرور ماتوي نن امریکې په ټوله دنیا باندې د خدایي دعوه کړې ده ما سره د هندوستان د واجپائی خنزیر خیال دی ما سره د واجپائی دله خیال دی چې په کرسۍ کې پاسې دیم نشي
نن هغه په زرګونو مسلمانان لګیا دي په هندوستان کې وجني. تاسو سره د کوټه د جلسه د پرامن ختمېدو خیال دی، ما سره د صدر بوش خیال دی چې په ټوله دنیا د فرعونیت دعوه کوي لګیا دی. ما سره د هغې خیال دی، ما سره د دې خیال نشته. زما فوج، زما پولیس، زما بارډر، زما ملیشا الله پاک دی دا ټول د اسلام د پاره په هندو والو په امریکای والو باندې قربان کی. او بګورئ دا د دې ځای ناسته یاد لرئ او دا تاریخ یاد لرئ. کوم الله چې په کابل کې د دې ببرو ګیرو ببر سرو د لاسه د روس غرور مات کړو، هغه الله نن د امریکای غرور ماتولو والا دی. هغه الله نن د امریکای غرور ماتولو والا دی. پیشکش کوي طالبانو ته، مسلمانانو ته پیشکش کوي چې تاسو زمینی حمله بند کړئ، نو زه به په تاسو هوایي حملې بند. هغې ورته نه بندوم، پرېږدو دې نه. د امریکې مېلمه راغلی و، ما دې سال دی امریکا کې، ما ته ویل مولانا صاحب امریکې خو ټول عمر په بل بمونه غورځولي دي، زمینی جنگ په امریکې چرې نه دی کړی. دا زمینی مرګ اوس ویل په کابل کې ولیده، هره نیمه چې ګوري نیمه. یو خو زمونږ ستاسې مېمانې دي که نه. یو د پولیس والا رونو ته وایم چې دا په موټر سایکل چې ډبل سواری وي که نه، نو قانون دا دی چې ډبل سواری به نیسئ. که سړي دوه ناستي او که درې مریضه بوجه یې ځان پسې کېنوځي، بوجه به هم نیسئ ورسره او ټاڼې ته به یې بوځئ. خیال امرا یعنی درې منیزه بوجه په موټر سایکل او هغې ته داسې اوچر هغې داسې چلته داسې چلې شرمېدلو شرمېدلو دمره ګیره بهایي هغې زنتلات به هم ځان پسې خبربنډه ښځه کېنوي. حضرت علی څنګه سړی و؟ د حضرت حسن او حسین نامې درته ده واغستې، دا یې لاسه کې امام حسن او حسین رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوږه نه کېنولیدل. په صحابه ورله، نو صحابه ورته وایي چې نعم المرکوب، ډېره ښه سورلیم ده. حسنینو ته وایي، رسول الله ورته وایي چې لا بل نعم الراکب، دا پاس واره چې دي دا ډېر ښه دي، د ځان نه یې موچت کړ. هغه حسنین وختي راته چا ټلیفون وکړو، وایي موږ سره یو دوه سړي ناست دي، وایي چې د یزید سره جګړه چې وه په ښځه باندې وه، او داسې خنزیر سره به څه چل کې داسې خنزیر سره دا په څه وه؟ د پرلوی وخت په کار دی. او په دې وه چې یزید د قرآن نه باغي و، یزید د قرآن نه باغي و، او امام حسین ځان او بال بچ او کور ته قربان کړ، خو د اسلام نه باغي او د قرآن نه د باغي سلطنت یې ونه منل. مونږ کې دا ایمان شته؟ تاسو هغه قوم نه یئ، هغه خلق نه یئ، مونږ نه یو هغه خلق چې اوس د بالا مانا نظر راتم تر دې ځای پورې ستاسو سرک څنګه دی؟ ناظم سره د لاندې کوڅه ډب چې ګرځي تصویرونه کې کوي کونسلران چې ګرځي، ما ته نه ګوري دی یاري چې ما ته وګوري زه ورته سړک ته اشاره وکړم. ما ته به هېڅ ګیله نه دی، هېڅ ګیله. که چېرې یونیورسټي روډ، فورډ روډ، مال روډ، ارباب روډ، صدر روډ، آرمی سټیډیم روډ، دا سړکونو کې هم دغسې کوټې وې او لارۍ او سایکل او رشقه پې نه شوه تېرېدی، ما ګیله نه کوله.
مانه کو لګي آلتا دومره کوته نه شي چې ورته لارې ولاړی ولې لګا گورنر چې پیری ځکه پته څه نشي نو د څه سره سره او چې زه په کومه لار تیرېږم هغې کې د کندې وي چې زه رشته کې ناست یم او زه پې تیرېږم هغې کې د کندې وي دا چا کړي تاسو سبا که بیا د الیکشن اعلان وشو تاسو به وګورئ ګګرې به مغوستي او په سړک به رودې او ګډېږئ به ګډېږئ که نه بلکې ځان لا څه کې ښځې هم راوباسي ورته لعنت ته زما په اومه پیړۍ وي په اومه پیړۍ چې ما له د ټولې دنیا بادشاهي څوک راکوي او زه خپله ښځه پولنګ سټېشن ته بوځم تاسو خیال راغی دا ټوله ګناه زمونږ ده ټوله ګناه زمونږ ده مونږ دې ته نه دي کتلي زاغان کې ناسته په سر د سروي زاغان کې ناسته په سر د سروي توتیان دې لاندې د ځان ویرونه کوي زاغان کې ناسته په سر د سروي توتیان دې لاندې د ځان ویرونه کوي رزیلان پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نه کوي نن زه رزیلم ته رزیل نه یې چې په کلي کې دې کوټنۍ نه وه او تام په صدر کې بنګله جوړه کړې او په حیات آباد کې دې بنګله جوړه کړې مولا پورې خبره شي دا چڼې وي دا خانان نه دي خانان څه شی ټول وایي خانان خان په عربي کې خیانت کوونکي ته وایي دا ټکی زده کړئ چې ټول مرغلي خان په عربي کې خیانت کوونکي ته وایي ارباب په عربي کې د کافرو بت ته وایي دا خانان دي داسې روان یا چڼې نن مغه چڼه په کونه کې ګوته درکړه چڼې یعنې د انګریزۍ سبق چې وایي نو هغه خو سټوډنټ دي ځکه چې پتلونې اچولې ټایي تړلي سټوډنټ دی او ما چې قرآن په ترخ کې نیولی دی او جماعت مدرسې ته روان یم نو زه چڼې مڼې شو وایي ورته که نه وایي دی چڼې نو دغه چڼې چې در کې ګوته ونه وایي قبر ته تللی شي تاسو له خو د مړي لمبا هم نه درځي لنډن کې نه او بیا چې مړ شي مردار شي خښ دي کي تاسو خپلو امامانو له قرآن ورکوئ ځان نن نه دا ټرۍ وکړئ چې دا امامان هم لږ په قهر وولي قرآن ورکه چې ته زما د پلار مړي ته ولاړ وې دې ځای کې دې درد پیدا شوی چې خدایه زه تا ته په جرګه راغلی ما او منت درته کوم چې دا مخکې پروت دی نو ویې بخه دا د چا خیال کې راغلي خو به څه چلو کړي الله اکبر الله اکبر الله یو کابلې مولا و زه مدرسې ته را روان وم ما ته وایي هو مولا خبره وره ما مدرسې ته ځم ناوخته دی ول خبره وره بیخي وځه ما نه اورم ستا خبرې تا د اجرا جنازه کړې ول خبره خو وره که نه تا ما پسې پراپیګنډه کړې چې کابل مولا د اجرا جنازه کړې مالا ول ما څنګه جنازه کړې چې غوږونو ته مې ګوتې